السلام علیکم. په دنیا کې چې څومره هم خلک دي لکه په 100% کې 99% خلک دا ناکام دي او دا 1% خلک پکې کامیاب دي. دا 99% خلک د 1% خلکو لپاره کلیپینګ کوي، لاسونه ولپلقوي. اوس ګوره دا 99% خلکو سره چې څومره روپۍ ده د دغې نه زیاته روپۍ د دې 1% خلکو سره په دنیا کې ورسره ده. او دغه وجه څه ده؟ دغه غټه وجه دا ده چې دې متعلق به زه تاسو ته یو شارټ غونډه کې کهاني وایم. و یو په یو علاقه کې ډیر بهترین پینټر و چې هغه به ډیر خسته ډیزاینینګ کول، خسته نقشې به جوړولې او د خپل پینټینګ سره یو لګنو شوق وسره او ډیر په شوق باندې پینټینګ کوو. یو ورځ هغه ډیر بهترین پینټینګ وکړو، خسته تصویر جوړ کو او د ښار په یو ګټ کې ولګو او دا لیکلې په وکړو چې په دې کې کومه غلطي دغه نشاندهي وکړي. نو په غلار باندې خلک روانو، هغه ټول به هغه پینټینګ ته کتلو او په هغه باندې هغه نه به غلطۍ نه راویستلې او ګول سرکل به د غلطۍ نه تاوو. دې پینټر ورته کتلو ډیر حیران شو چې په دې پینټینګ باندې خو ما دومره خواري کړې وه، دومره محنت مې پې کړی و، زما په ذهن کې دا وه چې په دې کې به ورسره غلطي نه وي او دې خلکو پکې ډېرې زیاتې غلطۍ نه راویستلې. چې ماښام کور ته راغلې ډېر پریشان او ډېر په تکلیف کې و چې زما دومره ښایسته پینټینګ و، په هغه کې ډېر غټې غلطۍ نه راووتلې. نو ښځې تپوس وکړو ته ولې دومره پریشان یې؟ نو هغه دغه ټوله کهاني وکړه چې ما دغه رنګې پینټینګ جوړ کړو، په ښار په یو چوک کې مو ولګو او دومره غلطۍ نه پکې خلکو راویستلې. هغه ورته وویل دا د پریشانۍ خبره نه ده، دا غلطي ستا نه ده، د خلکو غلطي ده. هغه ښځې یو بل پینټینګ راواغستو، یو ښایسته ډیزاین یې راواغستو او په هغه چوک کې سهار ولګوو او دا ښځه او خاوند دواړه ورته یو سیټ ته غلي شول. خو په دغه ټیم کې په دې باندې لیکل وکړله چې په دې پینټینګ کې کومه غلطي به کی هغه تاسو صحیح کړئ، هغه غلطي تاسو صحیح کړئ. نو خلک به راتلو ورته کتل به روانېدل به راتلو ورته کتل به روانېدل به په یو کې هم دا همت نو چې غلطي صحیح کړې وي. دلته خلک صرف او صرف ستا د ډسکرچ کېدو لپاره دي، صرف او صرف غلطۍ نه راوباسي. خو د دې غلطۍ نو حل نه د پالیټیشن سره نه د سیاستدانانو سره د هیڅ چا سره د دې حل نه او نه د دې حل شي راویستلی. خو چې هغه کم خلک یې حل شي راویستلی نو هغه په دنیا کې 1% خلک دي، هغه په دنیا باندې مشري کوي، په دنیا د هغو د خپو د لاندې ده او په دنیا کې مالدارترین شخصیت دي. نو د خپل کار سره به محبت کوئ، په دې ننانمې خلکو کې به خپل ځان نه راولئ بلکې په 1% کې به ځان راولئ. خپل کار، خپل سوچ، خپل فکر دا به په یو کار باندې لګوئ او هغه به دنیا ته ښکاره کوئ چې زما کې دومره صلاحیت دی چې ما خپل ځان یا د خپل پینټینګ یا د خپل کار